د 400 د پاکستان تحریک انصاف کارکنان خپل ځای مشرانو ته سخت په غوسه کې دي او وايي چې د نخمه مایروستو د دوی په عدالتونو کې پوښتنه نه ده کړې او نه د کورونو حال معلوم کړي دي. د دې خبرو اندازه د واتس اپ ګروپ د خبرو لیکېدو وروسته شوې ده. په کوم کې چې تحریک انصاف مشر فضل محمد خان او د کارکنانو ترمنځ تاریخي خبرې کیږي. د واتس اپ خبرو نه داسې معلومیږي چې فضل محمد خان د پی کې یو وشتمه کارکنان ته د اختر مبارکي وایي خو په جواب کې ورته د ګروپ کارکنان وایي چې خدا چې را پیدا شوي ګینه ته هو د یرینا پټ شوی وي. دغه اوازونه په سوشل میډیا خوري شوی دي چې فضل محمد خان کارکنانو ته وایي چې د نیول شوی کسانو لپاره هغه وکیلان نیولې دي. کله د وکیلانو د پوسو کوي د ټول ورکرانو د وکیل ودار سچو پیدا چا کړی دي نو ما کړی دي الله پر هم ځان او زه یو ډول نه خمراغشته چې زه په ډنګ ما دا وکړل. په دا خبره ورته یو کارکون جواب کې وایي چې دوی په خپل پیسو وکیلان نیولې دي. نن خو پکې مشر راغلی دی یاره مشر خو ډېر لوی خبرې کوي چې ما ډېرې لوی تورې کړي دي. مونږ یې خو ته راپسې میسج کړی و مونږ جیل کې او تاسو ویډیو پیغام جاري کړی و چې دا چا ګرفتارۍ ورکړي دا هیروګان کېږي. نو مونږ د خپلو واړه بچي دلته پرېښو نو دا مونږ هیروتوب دپاره ورکړی و. وکیلانو سره خو مونږ رابطې کړې وې مونږ ته خو دغه اطلاع وه چې د عمران خان د طرفې دا ټول بندوبست شوی دی که نه او باقي ډېرو کسانو وکیلانو ته پیسې هم ورکړي دي. یو بل کارکون په فضل خان د بډو رشوتونو تور لګولې دي او وایي چې 50 لک روپۍ غیبې کړي دي او په سخته کې کارکنان پرېښودي دي او پټ شوي دي. بله خبر فضل خان دا خبرو که چې وکیلانو له پیسې چا ورکړي او دغه کړي فضل خان ته ووایه چې ته یې د جیبه ولګوه تا خپل بنډونه په احمدعلي باندې خرڅ کړ. دا مه وایه چې دا وکیلانو له پیسې چا ورکړي د وکیلانو له تا د جیبه روپۍ ولګوه تا خو ورکر په احمدعلي باندې خرڅ کو او پیسې د جیب کې واچولو په هغه سټ باندې نه ورغلې. عذابات کې تا پول منظور کړی دی د هغې 50 لک روپۍ احمدعلي وخوړی نیمې ته وخوړې نیمې احمدعلي وخوړو پول هماغه ځای په ځای باندې پروت دی او نه د وکیل کړی دی ته خو پټ شوی داسې پټ شوی چې اوس پورې پته ونه لګېده. فضل محمد خان دغه کارکنانو ته په دمکي امیز لهجه کې جواب وایي چې په واتس اپ ګروپ کې زما په غږ جوابونه وایي. یوازې په دې ګروپ کې ته نه ښه او مهرباني وکړه نور بیا زما په دغه باندې چې ما ښه نه لګي نو جواب مو ورکوه چې څنګه ځان ورکوم د ډېرو خلکو. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د وینا تر مخه په 400 کې د پی ټی آی د کارکنانو لخوا په نخمه مای په سرکاري او شخصي ودانو اورونه لګولي شي چې خو شاید 250 پورې کسان پکې نیولي شي او سخت ځپلي شي خو چې هیڅ یو د پی ټی آی مشر یې پوښتنه نه ده کړې. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400